سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مخکې آیت کې الله رب العزت د حج میاشتو بیان کړو او همدارنګه څو خبرې مې ذکر کړې وې چې هغه ممنوعات کارونه وو په حج دوران کې د هغو ذکر او بیان یې کړو او د نن آیت کې چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم دی آیت کې عنوان د آیات آداب ښیي وقوف المزدلفه یعنی مزدلفه کې وقوف ودرېدل ایسارېدل او همدارنګه په دې آیات کې ردم کېږي په هغو خلکو باندې چې هغو په رسم جاهلیت کې په خپل ځان باندې د حج دوران کې په حج ته تلو کې هغه تجارت په ځان باندې حرام او ناجایز ګڼل. نو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم الله رب العزت فرمایي تاسو اصل مقصود چې حج ته تلل د الله تعالی احکامات دا ادا کول دي د هغه کومه اهمه فریضه ده فرضیت او هغه نه فرضیاتونه نو دا خو ادا کېږي که دې سره څوک تجارت وغیره وکړو په حج دوران کې نو دې څه باک هم نشته دی او دا جایز دي. خو لکه څرنګه دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې خلک وو مشرکین نو هغه به دغه حرام او ناجایز ګڼل په خپل ځان باندې نو الله تعالی په دوی باندې رد وکړه چې دا خبره جایز دی که څوک تجارت کوي نو دا کولی شي. بل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام. علماء ذکر کوي چې یو دینه دا خبره معلومه شوه چې وقوف عرفات چې دا وجوب دی واجب دی او دا دینه ثابتېږي د آیت دې ځای نه او بل دا چې کله تاسو د عرفات نه راواپس شو نو بیا تاسو مزدلفې ته وڅو او دې کې حکم هم دا دی چې فاذکروا الله عند المسجد الحرام نه مراد دعا تلبیه او همدارنګه دعا المنظوره جمع کېدل د مقام او د مخستان والا علما ذکر کوي دین دا خبره مراد دی. او بل د عرفات ذکر چې په دې ځای کې وقوع د آدم علیه السلام او حوا بیبي راشي او مزدلفه د مزدلفه وی ذکر شي دې ځای کې آدم علیه السلام او حوا بیبي چې هغه نږدې شي نو دې ځای کې د مزدلفه او همدارنګه د وقوف عرفات چې د دې ودرېدل په دې ځای کې حصارېدل او همدارنګه جمع د المنظور د مخستان او د مقام له دغه ثابت شو دی آیات دې ځای نه. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم نشته دی په تاسو باندې ګناه په دې خبرې کې چې ان تبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو طلب کو رب د خپل نه هغه فضل یعنی مطلب مال د تجارت والا یعنی تجارت هم کوه که په دې دوران کې نو دا جایز دی او هیڅ خبره هم نشته په دې کې. فاذا افضتم من عرفات چې کله تاسو راواپس شئ د عرفات نه نو فاذکروا الله عند المسجد الحرام تاسو بیا ذکر او عبادت تلبیه یا دعا وکړو په دغه مزدلفه کې واذکروه کما هداکم او یاد کو الله تعالی لکه څرنګه ښیلې دی تاسو ته طریقه وان کنتم من قبله اگر څه وی تاسو مخکې د دین من الضالین خامخا نه خبره یعنی دا طریقې چې کومې طریقې تاسو مخکې کولې
په رسم جاهلیت کې یا په دور جاهلیت کې هغه طریقې ټولې پرېږدو تاسو ته کومه طریقه چې د شریعت محمدي ښیلې دي په دغې طریقې باندې تاسو د حج احکامات ادا کو بل دا وان کنتم من قبله لمن الضالین اگر که مخکې د دینه یعنې دغه رهیدلو د نبي صلی الله علیه وسلم نه د دینه مخکې تاسو کومې طریقې ښیلې وې هغه طریقې د تاسو مشرکینو مشرانو وې خو دینه بعد کې بیا چې کله تاسو ته دغه پیغمبر راغلل نو دې تاسو ته د ایمانیات او همدارنګې طاعت وغیره دا ټول تاسو ته یې وښیلو د الله تعالی احکامات د پیغمبر خپلې طریقې وښیلې نو اوس تاسو د حج ادا کوو نو تاسو به دغه شریعت محمدي سره به ادا کوو وان کنتم من قبله لمن الضالین اگر که وې تاسو مخکې د دینه نه خبره یعنی تاسو د دغه طریقې نه وې معلومې خو اوس معلومې شوې اوس به دغه سنتو مطابق تاسو حج ادا کوئ ربنا لا تزغ